السلام علیکم ملګرو. پاکستان څه عجیبه ملک دی او څه عجیبه خلک یې دی. یقین وکړه حیران مشي. څه مې د یو مشر نه تپوس وکړو، هسې ما وی مشر یم په څوک زیات درواغجن دی؟ نو هغه ماته پولیټیشن سیاستدانو. نو د دې ته زه لږ اصلیت وایم. نمبر 1 پر شو مریم نواز. ما چې څومره سوچ وکړو که نه، نو هغه خلک وي چوری او سینه زوری. دا زموږ سیاستدان هم غلا کوي، هم پرې پاسه بیا یو ځان ورته بل شان محسوسي چې لکه موږ نه غلا نه ده کړې او الټه ته یې ریاکشن کوي. مریم نواز تر اوسه پورې چغې وهلې چې خط نشته، خط نه دی راغلی، او بلکې زما یو خپل ملګري دی به مې مړه خط مت نشته وي، دا ټول هسې ګپ شپ دی. او اوس وي چې یاره دا خط خو ډېر امپورټنټ دی. او مخکې ما تاسو ته ویلي چې لکه هغې نیوز کې راغلی چې خط روک شوی دی د دغه نه، وزیر اعظم هاوس نه. نو حیران یو چې موږ نه بجلی بل نه روکېږي، د کور د سودا بل نه روکېږي، 10 روپۍ نه روکېږي، او د وزیر اعظم هاوس نه دا رسید څنګه روک شو؟ دا خط چې کوم د امریکې نه راغلی دا څنګه؟ خو بهرحال هغه خو یو جدا ټاپک دی. خو لکه اوله اوسه پورې به پی ډي ایم والا وی چې نه خط شته او دا ټول هر څه عمران خان دروغ وي. او اوس وی چې هغه خط خو ډېر امپورټنټ دی او هغه خو اوس روک شوی، چا پټ کړی دی، او بلکې عمران خان باندې دا الزام لګي چې هغه پټ کړی دی. عمران خان ورته هم ډېر ښه جواب ورکړي، ورته ووایي چې دا 2-3 ځایونو کې پروت دی. او بلکې نجم سیټي هم ورته ټویټ وکړو چې ما سره هم کاپي موجود ده او عدالت کې هم شته، او که چاته پکار نو زه به ورته پرووایډ کړم که نه. د دې نه علاوه یو بل پاس شوی دی چې زه دا ووایم چې د ډېر افسوس سره پکې پی ټي آی هم ملوث چې د هغه ټرانسجنډر هغه بیلو اجلاګانو او حقوق الګ سره واده کول شي، جینۍ سره واده کولی شي. نو په دې کې د بده مرغه پی ټي آی هم شامله ده. خو موږ د پی ټي آی هغه غلط کار کې نه یو کوم باندې چې موږ نه الله او رسول خفه کېږي، او موږ داسې کار چرې به مو نه کوو سره. خو لکه بیا هم هغه خو یو خوا طرف ته که بل طرف ته چې کوم خلک وي مهنګایۍ پسې وایي چغې وهلې، اوس خاموشه دي. 4-5 وزارت ورته میلو شو، یا به د فرانسیسي صدر باندې بلا دغه کړو چې یاره دا خو بس لړکول پکار دی، مارچونه یې کولو. نن چې وزارتونه میلو شو خاموشه دي په هغې باندې. او د اسلام به یو غټ ټیکهدار د ځان جوړ کړی، علما دي دغه دي که نه، په ځان نه به ټیکهدار اخ کړی. اوس پرون یې داسې چل کړی چې بیل یې یو خو یې بیل پاس کو د ټرانسجنډر ده، او بیا پرون تللی په عدالت کې دا کیس جمع کړی چې دا بیل واپس شي. نو هغه جج ورته مریان وته ظالمان راشي مغول په خپله باندې منظور کو، اوس یې دلته راوړی که نه. نو هغه جج والا هم ډېره بېعزتي وکړه. نو دا کوم خلک دي یاره؟ ته دې څه مقصد دی چې داسې قسم کاري مې بل منظور کو؟ دوی اون دا کې سیاسي پارټۍ والا چې کوم د اسلام ټیکهدارانو او بیا لاړلو او په عدالت کې دا شی دغه کو چې یاره دا خو ډېر زیاتې شوی چې دا بل منظور شوی دی. بس عدالت هم جج صاحب الله کو کې اوله هم کلاس اخیستی دی. او نو که څوک تفصیل غواړي که نه، ته د دواړو خبرو اول ما ځان سره دغه ساتلی، ریکارډ ساتلی، او تا یې نه پس مې په ویډیو کې ووایي.